مونږ خو الله دې معافي وکړي، مونږ چې بعضې خلک لاس میلاو، مشر سره لاس میلاو یا دغه سره نو داسې لاس میلاو په یو لاس باندې. نو زه یو خبره کوم، زموږ والي صاحب خبره کولې، زه طالب یم، یو عالم راغلی و زموږ مدرسې ته، نو هغه به طالبانو سره د حقارت داسې لاس یې میلاو ټولو سره. نو زه طالب یم، زه ډېر وانه ما سره 2 ګوتې میلاو کړي. وایي چې دا کار مې وکړه، هغه ته احساس وشو. وایي زموږ محتمم ته یې وایي چې ستاسو کې یو طالب دی هغه ما سره 2 ګوتې میلاو کړي، زما بېعزتي وکړه. وی ته په شکل پیژنې؟ وایي زه کېنولم، زموږ والي صاحب زه طالب یم. وایي چې راوستم دفتر ته یې راغوښتم، ما ته وایي دا ولې دا کار دی کړی زموږ د استاد؟ وایي ما ورته چې حضرت دا عالم دی، طلبا دله ډېر په مینه او په شوق باندې راځي او دې داسې لاس میلاوي. ما ستاسو د استادانو نه اورېدلي چې التکبر مع المتکبرین واجب. څوک چې تکبر کوي تم ورسره تکبر وکړه چې احساس ورته وشي. د 2 ګوتې میلاولې داسې لاس میلاو، ما ورسره 2 ګوتې میلاولې چې دته احساس وشي. یو سړی د سره یو لاس میلاوي، ورسره یو لاس میلاو که دا د ما خپله دا ایمان دی. ګورم یو سړي ته که یو لاس را سره میلاوي، لاس ورسره میلاوم، که 2 را سره میلاوي، 2 سره میلاوم، که غاړه را سره میلاوي، سینه ورسره میلاوم. دا د ما ایمان دی او تاسو ټولو ته ویم دا عقیده. ځکه یو سړی به بعض کرته به یو سړی مالداري، هغه به تا سره یو لاس میلاوي، ته به ورسره 2 میلاو کې، د هغه زړه کې به راشي ما سره مال دی. نو که د هغه په زړه کې دا تکبر راغی نو ته ذریعه وګرځېدې، الله به ورسره تا هم ګناهګاري. دا به ته احساس وکړې چې یو لاس یې میلاو که ته ورسره یو لاس میلاو که، دته به احساس وشي الن کې زما د پیغمبر زمانه وګوره، آقای نامدار د 2 جهانو سردار دی چې ماشومانو سره به یې لاس میلاو، 2 لاسونه به یې میلاو. دومره عاجزي و قسم دی، 2 لاسونه به یې میلاول، نبوت والا لاسونه، 2 لاسونه به یې میلاول. نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې یو انسان د بل مسلمان سره لاس میلاو کې داسې وخوځئ، وایي واړه ګناهونه الله ټول معاف کړي. د ما محترمو ټول څوک سره سبحان الله. خو 2 لاسه یاد یو په اخلاص باندې، الله دې مونږ کې داسې اخلاص جی. واشهد گواهی کوما ان محمدن چې بېشکه محمد عبده بنده د الله دی، ورسوله او رسول د الله دی. واشهد او گواهی ورکوما ان محمدن چې بېشکه محمد عبده بنده د الله دی، ورسوله او رسول د الله دی. ټول شوق سره आवाज اوچت کې بیا ورته وکړئ. واشهد او گواهی کوم ان محمدن چې بېشکه محمد عبده بنده د الله دی، ورسوله او رسول د الله دی. هلکه ته ولې نه وې امیر صاحب؟ چشمه والا امیر صاحب تاله خو درځي که نه؟ ښه ماشاءالله. امین الحمدلله رب العالمین. شانې تم پټ شوي ولې؟ شانې ته ولې پټ شوي؟ ای صاحب ته وایم ښه ستا پلار غوا کېږي نه. امین الحمدلله رب العالمین. الله موږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت خدای وګوري. الله په نظر د محبت او الفت ته خدای وګوري. الله ستا رضا ته راغلي دي، ستا در ته راغلي دي. خدای د زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي. ماشومان دي خدای په وړو وړو کوکې باندې ستا د پیغمبر او ستا نوم علي الله تا ته ډېر محبوب دي، تا ته ډېر خوښېږي. الله په مستقبل کې ته باعمل عالمان، حافظان، قاریان، مفتیان ته خدای جوړ کړي. د دې کلي دپاره خدای یو سرمایه او برکت خدای وګرځي. کوم چې نوجوانان دي خدای د خپل ځان او د دین سره، دین اسلام سره خدای وابسته کې، په خپل پیغمبر او په خپل ځان باندې خدای مین کې. کوم چې د دې کلي سپینګیري دي، بزرګان دي، خدای عمر کې برکت واچي. د دې برکات د کلي دپاره قایم او دایم خدای وساتي. څوک چې دا درس اوري، خصوصا زما خویندې میندې، خدای د هغې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي. د هغې د عزتونو د لپټو خدای محافظ شي. الله د هر قسم آفات او بلیاتو نه وساتي. دا کتاب د دې مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځي. د دې په برکت باندې حاضره مجموع خدای دا کاروباریان دي، الله د کاروبار کې خدای برکت واچي. الله د چا کاروبارونه کمزوري دي، رزق کمزوري دي، خدای د رزق انتظام الله د اسمان نه وکړي. د حلالو انتظام الله د اسمان نه وکړي. الله څوک قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه وساتي، بلکې تمام امت محمدي الله د قرض د عذاب نه وساتي. او دا کتاب په برکت باندې د حاضره مجموعه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو د اسپیټالونو نه خدای د بغضونو نه خدای وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.